سلور صفات د قرآن بیان کړي. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وی اے ایمان والو وی تاسو ته د الله تر طرفه قد جاءتكم موعظة واعظ نصیحت راغله. قرآن مجید کله واعظ نصیحت دی، وی واعظ نصیحت دی. او قرآن مجید د زونو د بیماری شفا را، قرآن مجید ہدایت تے، قرآن مجید رحمت تے. دا سلور صفات اللہ تعالیٰ پا دی آیت مبارکہ کی دا قرآن مجید فرمائی لی. استاسو گو رہی قرآن مجید واعظ و نصیحت کتاب دے. نو چې ترسو پوری منگ دا قرآن مجید پا مانو پا مفہوم نی پوشی منگ بداقی نسنگ واعظ و نصیحت اخلو. لکه گورا قرآن مجید واعظ و نصیحت اغیتا ہوئی چې دا سی خبری بیانول چې دا اغی سر دا انسان زل نرم شي، انسان دا غفلت دا پردون روزی، انسان اخیار شي، رابیدار شي. د دنیا او د آخرت د سعادت چې کومې ذرایع موږ ته الله تعالی په قرآن کې ښودلي دي، په هغې باندې ځان پوه کړي، جنت او د جهنم تذکرې واوري. دا ټولې خبرې دې ته واعظ و نصیحت وایي. نو موږ به د قرآن مجید په واعظ و نصیحت باندې اعلی عمل کولی شو چې کله موږ د قرآن په معنو په مفهوم باندې ځان پوه کړو. او بیا ګوره قرآن مجید الله تعالی فرمایي وشفاء لما فی الصدور. الله تعالی فرمایي چې قرآن د زړونو د بیمارو شفا ده. اوس وګورئ زړه چې کوم دی د انسان په بدن کې ټول نه اهم ترین سیز دی. که د انسان د جسمانی د بیماری نوم خطرناک چیز دی، د بیماری خطرناک وي. او که د روح بیماری او ته لګېدلي پای کې کفر دی، شرک دی، حسد دی، بغض دی، کینه ده، عداوت او دشمنی ده، د دنیا محبت او لالچ او هرس دی، دا ټول د زړه بیماری دي. نو الله تعالی فرمایي وای دا قرآن مجید د زړونو د بیمارو دپاره شفا ده. اوس وګورئ دا قرآن مجید به شفا الله موږ ته راکوي. موږ به الله علاج کېږي چې موږ د قرآن په معنو په مفهوم باندې پوهیږي چې قرآن موږ ته دلته څه وایي، موږ ته څه واعظ و نصیحت کوي، په هغې باندې موږ چې کوم دی روان شو. بیا الله تعالی فرمایي هدایت دی دریم نمبر باندې. هدایت هغه معنی ده چې لار ښیي قرآن مجید خلکو ته. قرآن مجید انسان منزل مقصود ته رسوي چې کوم انسان خپل مخې ته قرآن مجید کی دی په هغې باندې ځان پوهه کي، د هغې الفاظ دله ورځي، د هغې په معنو په مفهوم باندې دی پوهېږي او په هغې باندې عمل وکړي، نو قرآن مجید به چې کوم دی دغه انسان منزل مقصود ته رسوي. زما محترم عزیزانو دا اوس چې دا موږ او تاسو په کوم مجلس کې ناست یي، دا هم د دې مجلس د دغې سلسلې یو کړی ده چې د الله تعالی په توفیق باندې په دې جومات کې د الله تعالی قرآن مجید د الله تعالی کلام په معنو په مفهوم باندې ختم شي. نو کم خلکو چې د دې سعادت حاصل کړ هغه ډېر زیات خوش نصیبه دي چې هغه د قرآن کم از کم په معنو په مفهوم قرآن مجید چې کوم مقاصد موږ ته بیان کړي د ژوند، هغه ژوند باندې چې کوم دی په هغې باندې پوه شو، د هغې په زندګۍ کې به انشاءالله یو خوشګوار تبدیلي به پکې راځي. ځکه چې قرآن مجید باندې کوم سړی ایمان لري، یقیني په هغه باندې او دی په قرآن ځان پوهېږي، دی تلاوت کوي غور فکر تدبر سره، نو داسې سړی چېرته هم الله تعالی د هدایت نه محرومه کوي. زما محترم عزیزانو نن په دنیا کې د مسلمانانو د زوال د ټول نه غټه وجه دا ده چې مسلمان قوم د قرآن مجید نه غفلت اختیار کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې دغه طرف ته اشاره فرمایلې ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرين، او کما قال علیه السلام وی الله تعالی د دې کتاب په ذریعه باندې خلکو ته عزت مقام او مرتبه ورکوي، په دنیا کې غلبه ورکوي، عزت ورکوي چې کله دا خلک قرآن د خپل زړه سره ولګوي، د قرآن په معنو په مفهوم باندې روان شي، د قرآن د حقوق او آداب او رعایت خیال ساتي، نو الله تعالی داسې قوم له په دنیا کې غلبه او مرتبه ورکوي، شان او شوکت ورکوي، د عزت زندگی ورکوي. د دې مقابله کې چې کوم خلک قرآن نه لرې پاتې شي، هغې د قرآن په باره کې غفلت اختیار کړي، د قرآن د الفاظو نه نی خبر، د قرآن د معانی او د مفهوم نه نی خبر، او د قرآن حقوق نه ځان نه خبري، د غفلت زندگی اختیاري، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هغې په ذریعه باندې بیا الله تعالی دغې قوم چې کوم دی هغه نیست و نابود کړي، رو به زوال شي، زوال طرف ته مخه شي.